مونږ یاد دي خپل تاریخ مخې ته دی مولانا محمد علي جلندري رحم الله هغه د علماء دیوبند سرخیرو د ختم نبوت د معاذ لوی مجاهدو هغه زمانه وا دلته قدیانی ته کافر ویل جرمو دلته هغه کفر ناری لګول جرمو دلته هغه خلاف جلسه او جلوس کې ول جرمو هغه زمانه کې زمونږ کافر مونږ ته سبق پرې خو د علماء دیوبند د جرنیل سین ته یوزي ته بیان تراغه یو پولیس افسر ورته په سټیج باندې کاغذ ورکو ورته حضرت جی حالات خراب دي تاسو د قدیانی خلاف سمو وای د قدیانی نامه په خپل خله باندې مرا ولای مولانا جلندري جواب ورکړي ورته ولی نه راولما ورته حالات خراب دي اگر ته حالات خراب دي به تاسو حالات کنټرول کوي کنه تاسو حالات نشي کنټرول ولې به تاسو رقم مرز علاج اگر ته نجی مون سره نه فرید شته حالات زمون د قابو نه بهر دي مولانا جلندري دنیا ته سبق پرې خو دو مسجد پرې خو دو سټیج تراغه په جمعات تراغه 20 منټ په خپل وصیت نامه ولیکي بس سټیج تراغه وہ فرمائے ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموز کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کی ناموز کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا ہے منتخبل اگر تاریخ رایات دے الحمدللہ حق دپار زمون مشران قربان شوی دی دل زمانہ کی ختم نبوت تحریکو شاجی عدالت را وختو ورته شاجی زه په زید قادیانیت د کفر نارې ته لګي هغه خیال له دې په ویریږي دغه جج تسترو کی سترګي ورکي ورته ها میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہو इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चौक चौक पर कादियानियत के कुफर को बयान करता रहूंगा अगर जिंदा नहीं रहा तो मेरे कब्र पर आओ कब्र पर खड़े होकर पूछो इंशाअल्लाह मेरे कब्र का जर्रा जर्रा पुकार पुकार कर जवाब देगा कि कादियानी दुनिया का बदतरीन काफिर है बल्कि तरफ तुम बोले बजन बदन की मिसाली इंशाअल्लाह समायो ये इख्तिबार कादियानियत के कुफर नारे लगे कि कल दुनिया में नारशम कब्र में मरेगा इंशाअल्लाह ज़मान क़ब्र में ज़र्रात नमंदर आवाज़ और नारता उस्तमिलावीगी इंशाअल्लाह यकीनन मोहतरमो खबर कबल लगड़ेर मुश्किल कारवी लेकिन यकीनन मुफ्ती से शहीद रहमहुल्लाह अहुई द हक खबर कड़ीवा हर मैदान कड़ीवा और यकीनन अगत अल्लाह रब्बुल जलाली खुल अजीब मिजाज वर कड़ो सरोज़ी के और ज़मान खफगान रहा अगर वक्त दो چې دنیا کې چا مگر نه سپورټ کول ټول خلک دا نه سیټ زما ټول ملګری الحمدلله هغه سره څنګه بسنګ ولاړو ما ور سره خفغان را مورتل مفتی صاحب زه خبر شوم تاسو د پنځپریانو ولته پرنګي جلسې ته تللی ما ته خپل وضاحت وکړ تلو ما او د دې وجوهاتو نه تلو ما انده به زه خیال ساتم پته راته نو مورته پلان کې چې ته ورغلې یو خپل پیج نه خبر ورکړې دی سونو قیم دغه سره راغلی ما چې ورته کله خبره کړې د ماته انکار نه دی کړی البته اخیری کې ورته ما یو خبره کړې و دلته راوي حسن صاحب موجود دی د نور ملګری دلته زموږ یو ملګری بشیر صاحب د درې موجود دی تقریبا څومره رمضان 23 یا 24 د دې په کې زموږ افطاری و دیو زور لګو ماته چې زموږ سي ته افطاری ته لازمي راځي مورته درځم به مفتی صاحب سره زما خفغان دی په دې خبره د پنځپریانو په حواله سره مورته لوټو چې کلیپ ریکارډ کی دیو ماته چې کلیپ به مونږ وخت او ته برازي ډاکټر صاحب موجود دی هغه په کې مونږ وو کوم یو ویډیو چلیږي ډاکټر صاحب دې نکو وفات شو یا سو وفات شو زم دوه تر راغلم دیم راغلم به ډاکټر صاحب زور داو مفتی صاحب ماته چې په جمع کې جمعه جمعه ممته کې مورتل جن شم کول زروان یم برحل دی ډیر زور ور شو مورته ضرور کو مورته په سر باندې ور ټوبې د پګړې من نه دوالي زه څنګه منځو کما د پوری خپل پګړې کولاو کما د سر وتر وسبانو ختم شو هغه چې بیا ورته ما ویله ما زما خبره دی یاد ده ما ته یاو ما ته منه دا ټول پنځ پیرانو دنیا ډکه والله که ستا یخدز دا وی په سر باندې ورکوه دا ټول خبه کول ماته مشکل دي ستا خبه کول ماته دا ټول خبه کول ماته آسان دي ستا خبه کول ماته مشکل دي ما دوی به فکر اوسېږي ان شاء الله ولې زه به دا ویډیو کوم چې د پنځپیرانو په باره کې د علماء دیوبند کوم نظریه ده کومه فتوا ده چې پنځپیری سړی ګمراه دی اعتقادي بدعتي دی مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي ما ته ویل انتظار وکړئ ان شاء الله زما د ویډیو به راشي خو کاش ژوند وفا ونه کړه پاتې شو دغه ورځ باندې دیو چې په کومه شپه باندې شهیدان شو تقریبا 3 دن زمان په دغه پټوي جنوبي وزیرستان طرف
ټانګ ډیر اسماعیل خان اخیرنۍ جلسه ماله کې مروت کې وکړه تقریبا څه ټایم اوس فارغ شوم ما ته راغلې شهادت خبر راورسېده چې سکرین ته وکړو په دغه ځای باندې تقریبا 2 بجې وې چې د شپې زم راتېر شو خو محترمو تاسو ته یو سبق پرېښودو د اختر ورځې وي دغه ورځې یقینا دا د چکر ورځې وي دا ورځې د ملګرو سره د سیر او سیاحت ورځې وي دا ورځې د ګپ شپ د خوراک څښاک ورځې سړی ژوند په دغې کې تېر کړي لیکن هغه هم د ختم قرآن یوې جلسې وزیرستان ته تللی واپس را روانو د الله په لاره کې وو د ختم قرآن جلسه وه مسافر وو او بیا یو دغسې حادثاتي دغسې واقع راځي د الله په لاره کې دغسې د مظلومیت په حالت کې ځي چې پوره انسانانو د ځان سره دردمن کړله پوره انسانانو د ځان سره وجړول هغه خلک هم چې د هغه مخالفین وو یقینا زما ذهن کې نه راځي چې هغوی هم زه په دغه درد نه وي کړی قسم دی زه په ټوله لار باندې را روان وم تر سبا پورې زما هم دماغو کار نه کوو زما هم دغه زړه چې څومره درد کړی وي الله په هغې باندې خبر دی قسم دی که په الفاظو کې بیانېدی شي خو محترمو ژوند او زندګي تېرېږي یقینا دی له چا سره وفا نه کوي دې بوډاګانو ته وګورئ ورته ژوند هم څنګه تېر شو خو محترمو دغه ژوند مه ضایع کوئ دا ژوند د الله د دین دپاره قربان کوئ مخکې ژوند پرې قیمتي کوئ دا 2 ورځې ژوند دی هغه لوی ژوند دپاره تیاری وکړئ دا 2 ورځې ژوند دی د آخرت د دې 2 ورځې ژوند دپاره مه تباه کوئ مه خرابوئ او زه عموما ملګرو ته وایم زه ورته یم زموږ خو عقیده ده 3 څیزونه د الله د طرف نه مقرر دي موږ د عقیدې په کتاب کې وایو خپلو طلباو ته درس وکړو موږ ورته 3 څیزونه الله مقرر کړي دي اول نمبر وخت کم وخت به انسان ته مرګ راځي دویم نمبر ځای الله مقرر کړی کوم ځای کې به درته مرګ راځي دریم نمبر سبب د مرګ د څه سبب نه به راځي د یو هسپتال کې مري د بیمارۍ د وجې نه دلته به رسکران د وجې نه مرګ راځي دلته به بل څه کې دا ټول رب ذوالجلال لیکلي دي انسان که ډېر زورور او طاقتور هم شي دغه څیز نشي بدلولی لیکن زه ملګرو ته وایم زه یم عالم سړی زما خپل مزاج دا دی شاید که زه خطا یم په دغه کې په غلطه یم د هر چا خپل مزاج وي زه ورته وایم زه چې کله د عالم سړي په باره کې واورم چې په خپل مر شو قسم دی زما زړه درد کوي ورباندې عالم سره مرګ دغسې خوند کوي چې په خپلو وینو کې سور د الله په لاره کې دی سور شي خپل رب ته په هغه حالت کې ورشي د په وینو کې سور وي بدن ټوکړې ټوکړې شوی رب ذوالجلاله دغه یو ژوند را کړی و هلته په وینو کې سور زموږ عقیده د شهید به راپاڅېږي په هغه حالت کې رب ذوالجلال ورنه تپوس کوي زما د دین لپاره دې دنیا کې څه کړي وو دی ورته جواب ورکړي رب ذوالجلاله دغه یو ژوند او زندګي مې را کړې وه دا مې ستا د دین لپاره قربان کړې وه رب ذوالجلاله نن زما بدن په وینو باندې سور دی په چې مې یتیمان پرېښی بېبي مې کونډه پرېښې وه رب ذوالجلاله خپل هغه ژوند او زندګي خپل آرام مې پرېښی و خپل هغه د ژوند خواږه مې پرېښی و رب ذوالجلاله د زمانې د ظلم او جبر خلاف مې ناره بلنده کړې وه د زمانې ظلم او جبر ګرېوان ته مې لاس وراچولی و رب ذوالجلاله کله مې شپه نه ده کتلې کله مې ورځ نه ده کتلې رب ذوالجلاله کله مې د بچو پروا نه وکړې کله مې د ښځې پروا نه وکړې رب ذوالجلاله نن په هغه حالت کې په وینو کې سور دی تا مخې ته راغلی یم ولاړ یم قسم دی که د دې نه بله ښه موقع وي ژوند داسې هم دلته ختمېدل دی تګ دی زما خپله نظریه دا ده چې سړی الله ته ورځي په ښه نمبر ورشي ورته که په ښه نمبر ورته ورشي محترمو مفتي صاحب موږ او تاسو ته یو سبق پرېښودو یقینا دغه ژوند د جهد مسلسل نه عبارت و منډې ترلې شپه ورځ او د اخري کلونو کې د روژې کې ما سره څو ملګرو رابطه وکړه ټایم اخیستو ما ورته ویل روژې کې خو زما ترتیب دا دی زه خپلې ضلعې نه بهر نه وځم خپله ضلع کې ما غزبونو ته ځم چې خاص ملګري وي روژې کې ما پل پروګرامونه بند کړي او یقینا د اکثرو غریبانو همدغسې وو یو مفتي صاحب و چې هغه سوات ته هم رسېدو لکه مروت ته هم رسېدو روژې کې روژې په خوله باندې هم په دغه حالت کې دغه وخت همدومره و الله رب ذوالجلال ورنه کار اخیستل غوښتل کله انسان دنیا کې ستړی شي محترمو الله رب ذوالجلال د آرام دپاره د خپل ځان ته ووالي او زما یقین دی چې انشاءالله العزیز رب ذوالجلال به د هغې استقبال کړی ورته به ویلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیة
راغبة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي رب ورتویلی مفتی سردار علی تا دنیا کې کړه مو کته تا جیل مو کته تا خلکو خبرې مو اورېدې تا خلکو مخالفتونه مو کاته تا خپل پردو ربیه مو کته وسره فادخلي في عبادي زرب خپل نو استقبال کو فادخلي في عبادي نن زما په خاص بندګانو کې داخل شه وادخلي جنتي دانه چې جنت ته داخل شه منن جنت ته داخله سعادت دی لیکن دا دومره لوی سعادت نه دی کم سعادت چې دا دی رب ذوالجلال ورته ان شاء الله ویلي فادخلي في عبادي او بنده زما په خاص بندګانو کې داخل شه وادخلي جنتي او بنده زما په خاص جنت کې داخل شه